أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربيع الأول میاشت شروع شوې ده. پښتانه ورته ډومبی خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره لېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه چې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی، هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجه نه علماء کرام عموما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړي ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډېر بیانونه کړي دي. خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګورې، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي، یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وی ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدى په هدایت او په رښتوني دین څه دپاره، لیظهره علی الدین کله، چې د ده نه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي، یو صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله مقرب او مبارک لېږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله. نو چې د کوم ذات الله پاک نومم والی او د کم ذات اقدسا الله پاک صفت هم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لېږلی څه مقصد لري. او بیا د ملګرو صفتونه هم ذکر کی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نه الله د مرګرو صفاتونه هم ذکر کوي او الله وی ما تورات او انجیل کې هم د دې خبرو ذکر کړی. نو د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه ده. نو صرف یو خبرې له دا کوم هغه ده چې د موږ د عربۍ یو مقوله ده، وی والفضل ما شهدت به الاعداء، وی د انسان د پاره د دې نه غټه بهتري بله نشته چې دشمن یې ومني. دوست خو یې خامخا مني چې دشمن ووایي چې دا رښتونی سړی، دشمن ووایي چې دا لوی شخصیت و، د دې نه غټ فضل وی بل نشته دی. دشمن منلی دی. نو یو یهودي تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي، یهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارټ او د امریکې دی. او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغه کتاب نوم یې اخودري دی هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلی دي، ډېر سوچ سره مې لیکلی دي. او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي،
دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی د دوی نه خلق متاثر شوي دي او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې دوی تاریخ بدل کړی دی دوی پسې ډېر خلک روان شوی دی دې خلکو پسې او ډېر خلک یې بدل کړی دی دا هغه په خپله په خپل دیباچه کې لیکي هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی نورو سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر بلکې مونږ هم ورته پیغمبر وایو حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی 3 نمبر په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر کې هغه وایي دا ما چې کومې نمبر یې ورکړي دي او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر یې ښودی دی په 1978 کې د دې کتاب چپی شوه 1978 کې او دا کتاب بار بار چاپ شو د لکونو په تعداد دا خرڅ شو او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده به د انټرنیټ دا کتاب شته تاسو یې کتولی شئ محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده نو ده چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړ په امریکا کې او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل مسلمانان یې راوغوښتل عیسایان یې راوغوښتل یهودیان یې راوغوښتل دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل لوی لارډان یې راوغوښتل ډاکټران یعنې ښه مضبوط تقریب یې وکړو د دنیا چې کوم اهم شخصیات یې هغه کینو او دا کتاب یې مخکې کړو او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې په دې سلو شخص او یې ډېر دي لږ نه دي خو ما دا اصل را جمع کړي دي دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستلی دی دنیا بدله کړې ده او خلک ورپسې شوي دي ډېر خلک چې خلکو کتاب وکته او سټالونه یې وکتل هر یو له فری یو کتاب نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی د موسی علیه السلام ته خو یهودي او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی په 3 نمبر کې راوړی دا ولې دوی غوغا جوړه شوه بې جګړه جوړه شوه دې پاسېد او هغه تقریر د کړی دی د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم ما حقیقت لیکلی دی او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وښیم یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خولې خبره ده والفضل ما شهدت به الاعداء وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي او د سکول کالج نه دی ویلی نه سکول ویلی دی نه کالج ویلی دی نه مدرسه ویلی ده او دله خدای پیغمبري ورکړه نو وی 4 کسانو دی ومانه یو یې خپله بیبي وه ښځه وه حضرت خدیجه یو یې خپل دوست و مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو یې غلام و زید ابن حارثه یو یې د ترز وی حضرت علی دې 4 کسانو لومبې ومانه موږ هم داسې وایو تاریخ هم دغسې دی یو پکې زنانه ده یو مشر دی زنانې بیبي ده مشر چې دی هغه دوست دی او 2 هلکان دي یو عزیز اساد دی حضرت علی او یو یې غلام دی زید ابن حارثه 4 ومانه او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات د تعلیمات یو نیم عرب مسلمانانو ته ورسېدل د دې خپل هغه وخت یادوي ګورې اوس زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم عرب ته ورسېدل او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه نو وی که دی دروغجن پیغمبر وی نو دروغ 200 کالو پورې چلیږي زیات نه چلیږي او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو
او رښتیا خورېږي، د رښتیاو ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي، خلک به ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي، بیا ترې ورو خلک تښتي، بیا یې پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي مه، خلک یې مني، وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم ارد ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي، دا څنګه دروغ کېدی شي؟ دا دروغ نشي کېدی، دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نشي کېدی. او دا زیاتېږي کمیږي نه. او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړمه، دا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي او کوم د عیسایانو په شانتې دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي. د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې خو نن یو سړی دی سبا ته دی، ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی، یو بل ګروپ کې دی، دا یو مشر یې ګڼلی دی، که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره، مفاد نه میلاویږي تښتي. څومره خلک تاسو دل پارټۍ بدلوي، را بدلوي که نه بدلوي؟ نن یو پارټۍ کې دی خو چې وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګورو چې دی کې خو دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی ګورو چې در نه بس فایده والمه فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی. نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ما ته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتي دی. تر ننه پورې د ده نه یو ملګری ونه تښتېد، نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي نه ترې وروسته تښتېدل. صحابه کې یو کس به مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې، خو هغه د دین د وجې نه دي تللی، هغه ابو سفیان هم منلې ده. او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمن و، مقابله کې ورته ولاړو، ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د دې ټولو مشرکانو سردار و. او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه، وی ماله دا خبر راکا چې د ده چا ملګرتیا کړې ده نو هل یرتد احد، څوک واپس ته تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه؟ هغه وی نه، بلکل نه، چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه چې د ده دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تللی دی. داسې نشته. د نورو وجوهاتو نه څه بعضې کسان تښتېدلي دي، خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بې دینه دی، په دې وجه یعنې خراب دین باندې دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی. دا تر دنه پورې څوک نشي پیدا کولی. موټرګۍ به ورکې نو کچه مسلمان به وتښتي، سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي. موټرګۍ به ورکې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د مارونو، یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی، او یو د ماربلو پوخ رنګ دی. د ماربلو پوخ رنګ چې څومره پورې مږې او رګړۍ ورکوي دا به صفا خېږي، دا رنګ نه ځي. او یو دا رنګ دی د چونې والا، په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي. نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي، په موټرګي هم تښتي، په لالچ هم تښتي، په پیسه هم تښتي، هغه په محبت او په مینه هم تښتي. او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ، هغه راګړاوه، هغه راګړاو که قسم په خدای که دې ته وویستل. دا شوي دي. دا مثال د حضرت بلال موږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت سمیه زنانه ده موږ سره موجود پروت دی، او دا مثال د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی. د هرقل 300 صحابه کرام یې ونیول، 300. یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر. او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل، نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی، ورته وی یو کار وکړه، عیسایان شی واپس د خپل مذهب هم پرېږدې، هم د اهل کتاب دي، زمونږ هم اهل کتاب یو، مونږ سره شامل شی پرېږدو. او ته غوسه شو، وی دا کوم ځای کېدی شي، زه به اسلام پرېږدم، زه به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم، دا نشي کېدی. وی ګوره یو خبره درته کوم، وی د یو علاقې د ګورنر کوم، وی نه کېږي، وی جیل کې واچوئ، خوراک سکاک پې بند کړئ، خوراک سکاک یې پې بند کړ او جیل کې واچول. یو ورځ به پسې بیا راوویسته، وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی، نه در کوم، مسلماني پرېږدی او عیسایان شی، نیمه بادشاهي هم دله در کوم، گورنري دله در کوم، او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله کوم، مال او دولت هم در کوم. وی ته خو لا گورنري یادی
چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کب ایمان زما پړه کې خدای چولې دي چې هغه پرېښودو والا نه او په کم پیغمبر د ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا نه وی دې حالت کې به م وجنم ساده نه وځم وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نه وځي زر زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک سکاک به نه ورکوې نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر هم تلو والا و او بالکل داسې شوي وو چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي وو نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو دې د مرداره وایي او دا شراب دي شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته پام کوئ چې ګوتې یې ونسئ ملګرو ورته وی دومره ازمایش را باندې ولې کوي په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو کاغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ولې جایز دي هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم مسکي دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې خو موږ مرو د لوږې تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوي عبدالله ابن حذافه ته وایي دا موږ له شریعت کې جایز دی قرآن وایي چې جایز دی ولې را باندې منې کوي او ورته څه وایي بالکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه موږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل موږ له جایز دی بالکل لیکن که دا سکو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله و دې چې موږ له دا راکوي بل شی ولې نه راکوي دې به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرامو مې پې وڅښل د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې پې دله وڅکو او مې وخوړو که نه خوړو دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی مونږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي مونږ د دې کافر زړه نه خوشحاله رښتیا ووایي نن مونږ څومره د کافرانو زړه خوشحاله کړو هغه حلال وله نن مونږ په حرامو د کافرانو له خوشحاله نن بربنډتوب حرام دی مونږ پې کافر خوشحاله نن بدعملي حرامه ده مونږ پې هغه خوشحاله نن د سر او د ویښتو سټایل چې مونږ کم پرېږدو او په ګیره کې مونږ کمې نخرې نن شروع کړي دي د پیغمبر سنتو پورې مونږ کمې خنداګانې نه شروع کړي دي دویم په هغه نیانو دې لعنت چې خلکو داسې ګیرې جوړوي کله چا کوټه کې اوسېږي کم نی ته چې څوک کېناسته او ورته وایي چې ماله دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنتو خندا والا ګیره دا جوړه کا وایي زه مسلمان یم دا کار زه نشم کولی ته به مال یو 100 روپۍ راکې که نه یو 200 روپۍ به راکې بس دا 200 دې در لوږې مړ شم خو دا کار به ونه کوم مونږ هم روانې کوو مونږ هم زیاتې کوو او هغه هم زیاتې کوي او مونږ ته ښایي مخامخ دا کټ وټ ګیره چې ده دا چې مختلف قسم ګروډونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم مانجونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم غاخورې پکې کړي دي دا مونږ له سترګو کې ګوتې را منډي چې وګوره که نه څنګه مې د پیغمبر سنتو پورې دله نخرې وکړلې حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګریز دغسې پرېږدي د پیرس او د فرانس انګریز داسې پرېږدي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشحاله شي مسلمانانو کې به مې ځان له یو ملګري پیدا کړ د امریکې او د یورپ جینۍ بربنډه ګرځي چې زه خوشحاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا کړ نن د امریکې او د برطانیې جینۍ چې کوم سټایل د ویښتو جوړوي زما لور به هغسې جوړوي زما خور به هغسې جوړوي زما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیانې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځم او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بی بی عایشې او د بی بی فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه ده افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې د موږ نه دي خوښې ته دا د مسلمانه څنګه وې د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر
هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده، هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي، حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم، الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه. اوه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زما نه دی خوښ، د بیبي فاطمې، بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم، دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیات مې نه دی خوښ، او د لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی، او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی، او د فرانس او د یورپ او د جرمنی او د روسیې او د چینې دوه بربند تهذیب، بربنده جامه، بربند شکل مې خوښ دی، دا به خوشحاله کم. هغې به سور کې شي چې زمونږ تهذیب پاکستان ته ننوت، هغې به سور کې شي چې زمونږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله. زما شکل یې خوښ کړه، د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړه، زما جامې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامې خوښه نه کړه. وایه که نه په دې څوک خوشحالیږي؟ الله خفه شي، د الله فرشتې خفه شي. مونږ ته بعد شی معمولي ښکاري، معمولي. یو شاعر په ایران کې بیدل نوم یو، هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ډېر زبردست. په انډیا کې یو سړی متاثر شو، یاره دا بیدل بلا څنګه سړی وي، دی خو ډېر ښایسته نعتونه وایي، ډېر ښایسته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر، چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي. ملاقات ته وله لاړ. بعضې وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي، ملاقات ته ورته لاړ شي. چې ملاقات ته ولاړ، ایران ته لاړ، ایران ته اول ته یې معلومات وکړل، بیدل څوک ته وي، دغه ځای اوسېږي. چې ورغې دروازې وله راووت یو سړی، ګیره میره یې نشته، مکمل خری دی. وی بیدل سره مې کار دی، وی زه بیدل یم. وی ته بیدل یې؟ وی او اشاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دي کړي دي. وی او وی زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم، ډېره ښه ده راځه چې کینو. وی نه نه دا ته څنګه داسې کې ریش را میخه راشي، ګیره خری او د پیغمبر صفتونه کې. ما خو وی چې ته به ډېر ښکلې ګیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزېدار دي، عاشقانه دي. دا ته څنګه عاشق یې؟ او ورته څه وایي؟ وی ریش را میخه راشم ولیکن دین مسلمان را نمی خراشیم. وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم. اوس هم ډېر خلک دا وایي، ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم، مسلمان ته تکلیف نه رسوم، مسلمان ته ضرر نه رسوم. ته خو مړه ګیره هم پرېږدې، مسلمان ته ضرر هم رسوي. شیخه ته خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده، هلکه دا ورته ګیره وایي چې دا ضرر ورسوي. ګیره خو چاته نه وایي، ګیره دې په خپل ځای د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل ځای ګناه ده. ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي، ګیرې سره بیا نامناسبه ده. پټکې دې په سر د ګناه نه ځان ساته. ما ورته وایي وی د چاړه نه خریم، د مسلمان له نه خریم، ریش را میخه راشیم، ګیره خریم، ویښته خریم، دل مسلمان را نه میخه راشیم، د مسلمان له نه خریم. انډیا والا ورته څه وایي؟ وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی. وی دروغ دی، وی د پیغمبر زړه دی خورای، د پیغمبر له خورای، په دې پیغمبر خپه کېږي. نن مونږ څومره هلکان بې ډوله ګرځي، زه خو ته بې ډوله ویم، ټیټ جامې، تنګې تروشې جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر. تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم؟ تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلی نه ښکاري؟ تا ته د پیغمبر مبارک جامه ښایسته نه ښکاري؟ تا ته د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل ښایسته نه ښکاري؟ د هغه مبارکه ګیره تا ته ښکلې نه ښکاري؟ د هغه اخلاق درته ښکلې نه ښکاري؟ دا څه کوې؟ په کوم طرف روانې؟ سوچ وکړه، سوچ بچې، سوچ ته نه دی کړی. دی بچي سوچ نه دی کړی، که دی بچي سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي. او دی لور دی خور سوچ نه دی کړی، فکر یې نه دی کړی. ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین د ویښتو سټایل، د جامو سټایل، د ګرځېدو او پرده دا خوښ کا، دا خوښ کا. د انګریز مخ خوښوه، د یورپ مخ خوښوه. حرام مونږ نن خوښو، انګریز دله خوشحاله و. هغې به حلال چې و، چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و، وی د کافر له نه خوشحاله و. څه چل یې ورسره وکړو؟ وی ښه نه خورئ؟ وی نه. وی واچوئ جیل کې. چې بیا جیل کې واچول، بس تقریبا بې هوشی تقریبا نو راویې ویستل. ورته یې وی ګوره اوس درته ویم ایمان او اسلام هم پرېږدی، عیسایان شی پرېږدم. یوازې پرېږدل نه، جنکۍ هم در کوو.
او دې مشر ته وایي تاله ګورنري م درکو او ته زما مقه یوه خبر دې ته کم رنګ وایي د هغه مربلو والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چونې رنګ نه دی مړه زموږ د څه رنګونه دي زموږ د ایمان به څه رنګي معمولي غوندې منډې ترلې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیې کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان یې سپوره وخوره ناره وخوره د لوږې به دې خدای نه وجني خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویوستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړو غټ دیګ او تیل یې پکې وخوټ کول او دې عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله رونیو او دې دیګ کې ورویسته لاس او خپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ورویسته هغه دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو ختم یو ویش یې مو نه کړ دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دل املاس پې وتړی ور ویچوی وی دقسې دا 300 د لغونډ داسې وجنه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوې ښځه هم در کوم او د ګورنري هم در کوم چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو هرقل وی صبر وکړئ ها ویرېده ځان ته یې مخامخ وي زه راته نه یم چې نشي ټینګېدی نیکبخت تاسې را باندې ملګري مړ کړ ګوره نشي ټینګېدی وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړئ وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوری شوی دی ډېر کمزور دی لوګو تندو معلومه اوس چې مې ور واچې په یو کش به رانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړه اوس به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې په ما کې وي دې ته ایمان وي دا خو ما دا یو مثال درکړه دا خو زه مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قایم کړه دا حضرت خباب دا مثال قایم کړه او دا په بدر کې او یو کسانو شهداو دا مثال قایم کړه او دا صحابو دا مثالونه موږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي اوسه پورې ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه موږ ته قایم کړي دي الحمدلله نو هغه څه وایي ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارت وایي چې یو د ده مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربونه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دونه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په ناموس ځان وجني ځان چې لږ معمولي غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړی دي قسم په خدای ځان وجني او هو زما د پیغمبر سپکه دی وی داسې مشته دی چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پریښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وایي تا سره به ورورولي ختمه کړم پلار ته بابا تا سره مې پلارواطوب ختم عضویه بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر نه پرېږدم دا مثال هم صحابو قایم کړی دی د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چان کې لږه ګستاخي کړې وه ګستاخي او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادول خو نسبت یې خوالاړ ذلیل یې ورته ویلي زوی سوچه مسلمانو او راغې او پیغمبر مبارک ته کېناسته وی د الله رسوله زه خبر شویم چې زما د پلار د مرګ اډر دې کړی دی نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا یې مه وجنه په مې مړ کړه چې دې سر راوړم او ستا دې پښو کې وغورځم وی نه ما خو نه دي ویلي د هغې د پاسه لاړ او پلار یې د ګریوان نه ونیو او د څاروي نه یې راکوز کړ وی بچې ته د ما زوی نه ویم او ډېره مثالي مینه وه د پلار او د زوی بچې ته د ما هغه خوږ زوی نه وی بابا یما وی ما ګریوان نه دی ونیولی وم وی تا رسول الله مبارک ته ذلیله ویلی دي
وی قسم په خدای چې اوس به دا ټکې وی چې زه ذلیل یم او پیغمبر مبارک عزتمند دی نو پرېږدم یعنې سر د نه وه وی زه ذلیل یم انا اذل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا ذات دی وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیله او بېکاره شیم او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی وی بیا ووایه درېیم ځل یې پې ونه پرېښود ایمان به دې ته وایي دا مونږ لیدي دي دا مونږ تاریخ کې پړاو کړي دي په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن د کافرو په صف کې و او مبارزې به کېدې مبارزې دې ته وایي چې یک په یو به مقابلې کېدې یو په یو روتو میدان ته وی هل من مبارزن شته چې څوک میدان ته روځي شته حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد وی پیژندل وی آواز پیژندل کېږي وی دا خو د عبدالرحمن آواز نه دی وی دی تورې شلنګ ورکوي درله رسول الله مبارک کلک رونوي ته به نه وروځي بل څوک به وځي او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیقی بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وی خو چې مې وکتې نو پلار مې نو توره غدار مې درنه کړ وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی والله که مې پرېښی دې ته ایمان وایي نو هغه څه وایي مایکل هارټ هغه دا ټکې په هغه کانفرنس کې ووایي دا ټکې وي وی ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوستی دی وی ځای که نه دا یو عجیبه ټکې دی دا واوره وی ځای که نه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوئ او د محمد همپله شخصیت ماته وښایه صلی الله علیه وسلم د هغه په شان وښایه ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلکو ساینسدانانو پروفیسرانو ډاکټرانو یهودیان او عیسایان ټول په یو ټس خاموشه کړل وی وښایه ماته د ده همپله شخصیت ماته وښایه وګورئ وښایه د ده همپله د په دنیا کې انقلاب راوستی دی د دنیا بدله کړې ده د تاریخ بدل کړی دی د هغه خلک نیغ کړی دی هغه خلق چې چا به لونه جم دی ښخولی د هغه خلق نیغ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کولی د هغه خلق دوک کړی او نیغ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي د هغه خلق نیغ کړی چې مردارې به یې خوړی د هغه خلق نیغ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېدل وښایه ماته داسې څوک والله کافر دی خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پېژندلی مونږ نه دی پېژندلی وښایه وایي داسې شخصیت وي ما ته وښایه تاسو او بیا څه وایي یو ډېر عجیبه خبره کوي بیا وایي یو کار یې کړی دی وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه ځه ودې ښایي که نه څنګه انصاف یې قایم کړی دی وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې که زما لور فاطمه اغلا کړې وې د هغې نه به مې ملاس کټ کاو ودې وایي څوک داسې یو بادشاه به داسې وایي او واقعي په مکه کې یو ښځې اغلا کړې وه د هغې فاطمه نوم د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه نو چې رسول الله مبارک لراله ثبوت پرې راغی نو حضور پاک پې لاس یې پرېږدي او د یو لوی خاندان سره تعلق نو خلق په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریب دې نه لاس پرې شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي دشمني جوړه نه شي اختلاف جوړ نه شي نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الف چې لومبې په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک ورته خپل زوی ویلی و زوی په زویوالی نیولی و یو وخت کې د هغه زوی اسامه یې هغې ولې سپارش کې راوست اسامه ډېر زیات خوښ دومره یې خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خپه باندې ناست و ماشوم و د رنګ هم تور و یا د رنګه نو د پوزه یې وبهېدله چې پوزه یې وبهېدله نو حضور پاک وله پوزه پاکوله نو بی بی عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه دا به وله زه پاکه کړمه نو حضور پاک وایي نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه د سره زه مینه کوم اسې پیغمبر د غلام بچی له پوزه پاکوي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت دی هغه لاس باندې وله پوزه پاکوي دا د پیغمبر شانو غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی نو هغه اسامه ولا سپارش کې راوسته وی اسامه ورته وایي د الله رسول دا جینۍ پرېږده لاس ته مه پرې کوه فتنه جوړه نه شي فساد جوړ نه شي لوی خاندان لور ده نو حضور پاک ورته غصه شو
اتشفع فی حد من حدود الله، د خدای په حد کې ته سپارښتونه کوې؟ الله په حد کې چې د خدای حد قایم نه کړ او حد قایمون به او استاسو نه مخکې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به یې سزا نه ورکول او غریب له به یې سزا ورکول. اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نه، مالدار سپارښو کې پرېږدي، مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږدي، مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي، غریب پکې رګړېږي. غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی او ګاډي پرچه وله زر ورکړي او مالدار نیغ روان دی د ته به چاپلار څو کاله وایي مالدار لکه پرچه ورکړي پولیس غریبانان د ټریفک والا مجبوره دي هلته ډي اس پي صاحب هلته کې مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره وکړه پرېږدې که نه پرېږدې څوک خوا پولیس والا هم غریبانان ونیسي هغه دی نه ورته ربره نه سپارښ وشي پرېږده یعنې بدلوم دی نوکری نه دی وباسو پرېږدي. اکثر زه یو مثال ورکوم دیم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جالې په شان دی، مچ پکې نښلي ماش هم پکې نښلي او چې مرغۍ پرې راشي غونډه جاله وړي جاله غونډه یوسي بیا جالې پته هم نه لګي. دغه زمونږ مثال دی، مرغۍ راله غونډه جاله یې وه بشیر جان که پې ورغې خو زما په خیال چې جاله نه غونډه جالې وړي او که رکوټې غوندې مچ پکې ورغې په مخه پکې نښلي. نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباه او هلاک شو چې غریب به نقصان وکړو نو په هغه به حد قایمو مالدار ته به یې غږ نه کو پرېښېده به. والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړو زما د پاک ذات قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې لو ان فاطمة بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها. زما د پاغه ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده که د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې وه قسم په خدای چې د هغې نه به مې لاس پرې کوو. دا خو لا ده داسې دې پرېکړه کټې او هغه جینۍ بیا خدای پاک سمه کړه توبه یې ویسته حسنت توبتها او بیا به رسول الله مبارک الله تعالی دیني مسلو تپوسونه به یې کړو. نو هغه مایکل هارټ سوی هغه وی وښایه په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قایم کړی دی که زما لور غړو لاس به ترې پرېږدو وښایه. او بل سوی وی په ملګرو یې لوږه هم راغلې ده او تنده هم راغلې ده د دې پیغمبر په ملګرو ده باندې سر کې ورسره لوږه راغلې ده مال به د بار نه راته صدقه یې نه ده خوړلې ملګرو نه یې ورکړې ده وښایه. دلته خو چې مال مشر له راچوړم بیا غذان پوره کوي وروسته بل له ورکوي دله مال راغلی دی دولت راغلی صدقه یې نه ده خوړلې دی په خپلو بچو خوړلې ده خلکو له یې ورکړې ده او که هدیه ډالۍ راغلې ده نو کور تاله تلې ده چې هغې تقسیم کړې ده چې صحابه به یو ورځ نارو دی به ملګري به یو ورځ نارو دی به درې ورځې نارو او که ملګري به درې ورځې نارو نو وایي وښایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پي ایچ ډي ګانو ته وایي وښایه که نه چې صحابو ته مخامخ خپلو ملګرو ته ودرېدلي دي نو لمن یې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته 2 کاڼي خولې دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما 2 کاڼي تړلې دي وی په دنیا کې ردې مثال او همپله سړی ماله پیدا کوي وی زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم او تاسو د په ماضي باندې نظر واچوئ په تیره شوې زمانه باندې نو دی لا د پیغمبرۍ نه مخکې صادق او امین و رښتونی امانتګر د پیغمبرۍ نه مخکې دا څوک دا خبرې کوي دا یهودي کوي او په یو کانفرنس کې کوي او په یو بل کانفرنس کې په ده باندې د عیسایانو اعتراض راغی عیسایان پې راپاڅېدل دلته په یهودیانو هم اعتراض وکړو عیسایانو هم اعتراض وکړو یو بل کانفرنس و هغې کې په عیسایانو اعتراض وکړو وایي زمونږ پیغمبر دی ولې په 3 نمبر کې ذکر کړی د هغې 4 جواب کوي خو وخت ختم دی دا به راته انشاءالله په بله جمعه کې وشي انشاءالله العزیز زما وروڼو زمونږ دپاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ دپاره
چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفت تر ننه پورې کافرون کړی هغې هم مني زمونږ پیغمبر مبارک د هغه رښتینولي مني د هغه انصاف مني خلاصه کې چې د هغه د ملګرو هم مني په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلی دی خو وروستو نمبر کې لیکلی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې فرض کتاب کې لیکلی په دې 100 عظیم شخصیاتو کې هغه لږ وروستو نمبر کې لیکلی او دا خو د برطانیې مخکې هغه وزیر اعظم نو ټوني بلیر دا خو د هغه سټیټمنټ ما په خپله کتلی و هغه نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی آیډیل دې ته وایي چې دا ما دپاره یو نمونه او زه د هغه په شان بادشاهي وکړم لکه پرویز مشرف به وي زما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه به دا یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بېدیني خوره کړې وه هغه خو دین ختم که هغه بربنډتوب عام که هغه په جوماتونو پابندي لګوله هغه په مدرسو پابندي لګولې وه کمال اتاتورک هغه خو خلافت عثمانیه تباه و برباد کړه د هغې بیخونه یې ویستل هغه کتابونه قرآن شریفونه سوځولي هغه خلکو نه ګیرې خریلې وې هغه خو جنکۍ بربنډې کړه په پردې پابندي لګولې وه ګیرې له لیسنسونه رېستي پابندي لګولې وه وی زما آیډیل کمال اتاتورک دی څه شو هلکه پرویز مشرف څه شو لال خطر کم خو حالات دوبۍ کې پروت دی په بیمارۍ کې پروت دی خدای ونیو که ونه نیوه نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیره بند کړه نه پټکې بند کړه نه بند کړه دویم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابلې مه کوئ الله دپاره الله سره مقابلې مه کوئ د پیغمبر د سنتو هتک مه کوئ د پیغمبر سنتو له چیلنجونه مه ورکوئ ظالمانو دا مه وایئ چې مدرسې به بندې کړو دا مه وایئ چې موږ به ګیرې ختمې کړو دا مه وایئ چې موږ پردې ختمې کړو دا مه وایئ دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی د دپاره هغه راغلی دی دا د مسلمانانو دپاره د الله خوښ شوي دین دی نو ته خدای له چیلنج مه ورکوه دا ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مه ورکوه قسم په خدای دا مخکې ورځو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کمې ښځې په اسلام آباد یو ځای بل دی روزي او نارې لګوي عورت مارچ عورت مارچ او دا چغې وباسي او وایي چې دغه زما بدن میرا جسم و میری مرضی هغې څه وایي پردې پورې خنداګانې کوي ټوقې کوي او څه وایي الله اکبر قسم په خدای که زما په خولې راځي دا الفاظ دومره ډاډۍ هغه جنکۍ د اسلام آباد په روډونو چغې وایي او وایي پردا ظلم ہے اے محمد سن لو اے محمد سن لو پردہ ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وورا نکاح ظلم دے وورا پردہ ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوسته اسلام ته چې د ظلم نظام وایي ته خدای سره ډغرې وې خدای له چیلنجونه ورکې رسول الله له چیلنجونه ورکې د خدای ظالمان دا وجود چا در کړی دی دا سپېمې چا در کړی دی راشه که نه د خدای د یو ماشي مقابله وسوکې یو ماشي مقابله نشي کولی نن ډینګي وایرس دی الله دې ختم کړي د مارونو تاسو هم د ډینګي متعلق غوره اسباب بساتئ ښه نن ډینګي پېښور کې ډېر زیات عام دی زما یو د کشر دی یو ډېر نږدې زمونږ قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب هغه غریب هم په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي الله دې پې شفا ورکړي او داسې ډېرې کورنۍ ساره ماته یو کس ټېلیفون کوي زما ټول خاندان کورنۍ ګیر چاپېره په ډینګي بیمارۍ باندې پراته دي سپینه وینه ختمه کړي پودې نه وینه بهېږي بیا علاج چا سره ډاکټر سره تر ننه پورې د ډینګي ماشي علاج نشته ډاکټران غریبانان په دې ستړي شو او ډي سیګان په دې ستړي شو چې خلکو ته چغې ووهئ چې مهرباني وکړئ تاسو سپرېګانې وکړئ مهرباني وکړئ تاسو اوبه پټې ساتئ اوبه کوله ومه ساتئ دا د پاکو اوبو له راځي یو ماشي چې څوک وخوري نو هغه هم ګورې تاسو بیا دغه استعمالوئ څه ورته وایي دغه خلتسي څه ورته وایي دا چې بچرداني استعمالوئ ولې چې هغه چې څوک یې وخوړل په هغه کې جراثیم ورننوځي چې بل ماشي پې سم هم کښېني نو سم هم هغه جراثیم ځان ته راکاږي هغه هم ډینګي شو چې په بل کښېناست بل هم تباه کړي تر ننه پورې تا د یو ماشي د خدای مقابله علاج پیدا نه کړی شو ته به خدای له څه چیلنجونه ورکوې ته د خدای رسول له څه چیلنجونه ورکوې ته د خدای غضب له څنګه چیلنجونه ورکوې خو دا د پیسو د لاسه مس شوي دي صرف یو مشر ته یا یو مشرې ته پیسه میلاویږي نو په هغې مس شي دا نور ورته اوچت شي او ملګرتیا به سره شروع کړي مونږ قسم په خدای که د یو ماشي د مقابلې یو د خدای د قهر نه یو الله دې د خپل قهر نه وساتي مونږ د یو کټمل د مقابلې نه یو مونږ د کورونا وایرس د مقابلې نه یو مونږ خپل علاج بیا نشو کولی زمونږ ډاکټر زمونږ علاج نشي کولی چې پریوزو یو ځل قسم په خدای که د ځان علاج بیا راځي مونږ په هره ګړی ګړی کې رب العالمین ته محتاج یو مونږ له دا ښکلی شکل الله را کړی دی عزت الله را کړی دی مسلماني رب العالمین را کړی او د دې مبارک پیغمبر برکت دی قسم په خدای د حضور پاک برکت دی
دا د رسول الله مبارک او د هغه درولې شي دین د برکت نه، دا زموږ ایمان او اسلام د هغه د برکت نه دی. خدای دې په دې قایم او دایم وساتي.